یو ځوان هلک خپل ضعیف بوډاګان مور و پلار د ښار یو ډیر قیمتي 5 سټار هوټل ته د روټۍ خوراک دپاره بوتله. د دې بوډاګانو مور و پلار یې په زړه باندې څه خواهش نه و چې موږ دې دومره په لوی هوټل کې روټۍ وخورو، خو دا خواهش یې د دې زوی خواهش و. او کله چې دا زوی بېروزګاره و نو هره ورځ به یې د خپلو بوډاګانو مور و پلار ته وی چې که ماته روزګار میلاو شو نو د ښار په قیمتي هوټل کې به په تاسو باندې روټۍ خورم، دا مې په زړه خواهش دی. او کله چې دې زوی ته نوکري میلاو شوه او اولنۍ تنخواه یې واغسته نو خپل دغه بوډاګان مور و پلار یې د ښار دغه 5 سټار هوټل ته د روټۍ خوراک دپاره بوتله. کله چې دوی درې واړه دغه 5 سټار هوټل ته دننه ورننوته نو په دغه 5 سټار هوټل کې ډېر مالداره خلک ناست او دغه ټولو خلکو چې کله دوی ته وکته نو د دوی حیثیت خو هغه شان نه و څنګه چې د دغې مالدارو خلکو حیثیت و، ځکه چې د لباس نه د انسان پته لګي. نو دغه ټول مالداره خلک په دې هوټل کې ډېر زیات حیران و او د ځان سره یې دا سوچ کوو چې جوړلار دې غلطه شوه، په خطا کې دې قیمتي هوټل ته راننوته. اوس دغه ټول خلک دوی ته په تماشه دی. دوی لاړه یو ټیبل ته کېناست او د خوراک دپاره یې اډر ورکړو. لږ ساعت بعد د دوی ټیبل له خوراک راغلو او د هلک به د دې خوراک نه نوڼۍ جوړوله او د خپل بوډا پلار له به یې په خوله کې ورکوله. د دې بوډا پلار یې د ګوزن بیماري هم وه، ټول به رپېدو. نو کله کله به د دې هلک دا لاس خطا شو او دا سالن به یې د دې بوډا پلار په دې کپړو باندې را پرېوتو او دغه شان صورتحال یې د مور هم و، د هغې هم نظر کمزوری شوی و، نو د هغې په کپړو باندې به هم سالن را پرېوتو. اوس په دغه هوټل کې چې څومره دا مالداره خلک ناست و دوی ته حیران کته. دغه خلکو ډېر په بد نظر باندې دوی ته کتل شروع کړو، د یو بل سره یې دا خبرې شروع کړې چې د خوراک تمیز یې نشته، طریقه وله نه ورځي او بیا هم دا خلک دومره ګران او قیمتي هوټل ته راځي. بهرحال د هلک به دا خبرې اورېدې خو په دغه ټولو خلکو یې ځان ناغرضه کړی او دغه ټول خلک یې اګنور کړي او خپل کار یې جاري ساتو. د خپل مور و پلار له به یې په خوله کې روټۍ ورکوله. کله چې دوی خوراک وکړو نو د هلک ډېر په ادب سره د خپل بوډا پلار پاسو او واشروم ته یې بوتلو. هلته یې وله په بیستن کې مخ هم وینځو او کپړې وله هم صفا کړئ. واپس رالو، کاونټر ته ورغلو او د روټۍ بیل یې ادا کړو. کله چې دوی د هوټل نه بهر ته وته نو د هوټل د منیجر په دې ځوان هلک پسې اواز وکړو چې ودرېږه. کله چې د هلک ودرېدو نو د هوټل د منیجر دغه هلک ته وویل چې تا ته پته شته تا په دې هوټل کې یو ډېر قیمتي څیز پرېښودو. دغه هلک ډېر حیرانه شو او د هوټل د منیجر ته وویل چې نه ما ته خو پته نشته. د هوټل د منیجر چشمې لرې کړې، اوښکې پاکې کړې او دغه هلک ته وویل چې په دې هوټل کې څومره بچي دي د هغوی دپاره تا یو سبق پرېښودو او چې څومره والدین پکې ناست دي د هغوی دپاره تا یو امید پرېښودو او دې ټولو خلکو له دې دا سبق ورکړو چې د والدینو خدمت خلک څنګه کوي. دغه هلک د دې هوټل نه سره د دې مور پلار لاړو. خو ملګرو دا قصه د هغه بدبخته اولاد دپاره ده، د کم بدبخته اولاد دپاره چې د هغه د مور پلار خپلې ټولې خوشحالۍ یو طرف ته کي او د ژوند څومره ګټه چې یو څومره سرمایه هغه د دې خپل اولاد د ترقۍ او د کامیابۍ دپاره خرج کړي او د هغه په تعلیم باندې ولګوي. او کله چې دغه اولاد کامیاب شي نو بیا ورته په داسې محفلونو کې په دې خپل مور و پلار باندې ځان بدې ښکاري. الله پاک دې دغه ټولو بچو ته هدایت وکړي او د چا مور و پلار چې وفات شوي دي الله پاک دې هغوی د خاورو سره وبخي او د چا مور و پلار چې ژوندي دي الله پاک دې ورله لوی ژوند ورکړي. ملګرو که قسم خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. ډېر مننه.